मुजद्दिद अल्फसानी से रहमतुल्लाह ताला अलैहि अगर दरबार शरीफ लच कसान राल او دی پر راله چې مونږ ته څه فیض او څه خیر او برکت میلاو شي ځکه د صالحینو خلکو ناسته او صحبت او تعلق دا د خیر صحبت او تعلق دی چې کوم صالحین دي خدای پاک د مونږه صالحین کا الله تعالی د مونږ له په دین عمل راکړه دا ډېر لوی سیز دی عمل ډېر بنیادی سیز دی نو چې کله هغه حالات وغیره یې وکاته خامخا یو ځای کې یو حالت وي نو چې کله واپس تله نو دغه صاحب ورته یي چې زه خو راغلی وم دې پاره چې تا سره زه بیعت وکړم او په یو سلسله کې ور سره شامل شم او دلته دا کوم حالات او دا خلک او دا چې ما ولیدل ما له داسې خوند او مزه رانه کړه دا په اغلوخي کې مسلې اوس پي پرتی دی پي او شوده اخو پاک شری او چې لوخه ګندر اوړي او تور ته وای چې په دې کې رواچو او پاګي کې درواچه او خراب شو دا خو د پيو مسله خو نه دا خو د لوخي مسله ده ځکه علما فرمایي چې نیکانو خلق لزید خپل ظرف لوخه د زړه لوخه او د ذهن لوخه دا اول پاکوي بیا چې څم پکې درواچه اغه نه ورته څه ملاوي بیا ورته फायदा ته چې اول له اعتراض په یو سوچ او فکر باندې راشي نو تا ته بیا اخر نه ملاوي خو اخر کې راته وی چې یو نصيحت وکړه بس دا سړی ورته یو نصيحت راته وکړه کې دې شي ته خسړای د نور خو ما داسې څه خو نه لیدا وی چې دا صاحب ورته چې بچي زه خو یو نصيحت در کومه دا دی پیغام رمضان سره بیا دا خبره زملګری کومه یو پیغام در کومه کم از کم خدای پاک ځان سره برابر وا نو اسه متاثر نو او چې دایم ورته وی چې نه ما ورته وی کنه دلته چې ټولې ګډې وډې خبرې دی ورته چې خدای پاک څنګه ځان سره برابرې خدای خو زموږ نه ډېر اوچت دی خدای لیس کمثله شیء خدای پاک نظیر او مثال هغه نشته هغه رب دی او تما ته چې خدای پاک ځان سره خیر دی برابر وا ورته چې بچی دا خبره مارته وکړه په دا په ذهن کې سره وچه ودا به تا ته ثابت شي او د دربارونو دا طریقې چې کله واپس زین روټي بخوري الته په خلکو د دلته تاسو ګورئ کله خلک روټي خوري هغه خپل متعلقین او محبین او تیوی چې په باندې لږ خوراک وکړي او دله به اجازه ورکړي نو چې کله خوراک تکې نهسته نو په دغه شکور کې په دغه خوراک کې دوه قسمه خوراک ولا راوړ یو ډیر اعلی او یو داسې لږ کمزوری غوندې و نو چې کله مخې ته ورته کېښوده دغې صاحب ته او دی شروع شو یو فقیر راغی وله یو سوالګری راغی وله او دغه کس ته چې په دغه شکور کې د خدای په نوم څه راکړه راله الله په نوم څه راکړه راله نو چې په دغه شکور کې دغه صاحب وکته او کوم هغه بیکاره شایو ایو له ورکه چې څنګه یې وله ورکه او دی لاړ او بس په شکور کې دا اعلی شی پاتې شو د ذهن ډایرکټ په ورسېده چې مجدد الفسانی صاحب چې راته ویلي چې خدای پاک کم از کم ځان سره برابروا مقصد یې دا دی چې کم از کم هغه شی خو له ورکړه که نه چې کوم ستا خوښي بس دی چې شکور مې پرېښوده او رالم ورته فرمایي قربان بیعت راته وکړه او د ده په مریدۍ کې ویې چرال دا خو رښتیا خبره شوه چې کوم شی زما خوښ و ام هم خدای له ورنکړه نو چې کوم شی ښایسته و ام ځان سره پرېښوده او چې کوم شی بیکاره و ام خدای نو خدای پاک خو ما ځان سره هم برابر نه کړه دی خو دا مقصد نه دی چې ما ته وي چې خدای ځان سره برابر کړه یعنې ځان سره نعوذ بالله من ذلک تا او خدای پاک غوندې یو شی مقصد مدا دی چې د دغې خلکو پیغامات دي هغې ته به ډېر فکر به ورته کړي کله کله یو صاحب ورته یو خبره وکړه داسې الټه پلټه ښکاري خو په تا کې څه کمزوري نو ته لږ ځان ماده نظر ثاني وکړه او دا خبره په عقل او په محبت او په علم او په تصوف باندې وتله نو انشاءالله بیا به فایده لار کوي او که په اعتراض او په بغض او په حسد باندې وتلې نو بیا ورنه نافرمان جوړېږي
او که په محبت باندې اوتلې نو بیا بارنه با مراد او با ادب انسان جوړي. وی چې کله واپس راغی دغه شکور یې راوخیسته او یو نوړی یم ترونه کړه او ګرځي هغې کس پسې ګرځي او چې هغه کوم خط و عامو هغه یې راوخیسته او دغې انسان له ورته چې اماله واپس راکړه خدای پاک جل جلاله په نوم باندې دا واخله. هغه واپس یې هغه ردي او بیکاره څیز یې تر واپس کړه. نو زړه کې وی چې اوس ځان سره ما کم از کم برابر کا، یعنی کم از کم هغه شی خو رب له ورکوه که نه چې کوم ستا خوښي، چې ډېر اعلی سیزي هغه ډېر د رب دپاره ښه دی. ځکه په صورت آل عمران کې الله فرمایي لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. الله فرمایي تاسو کامل نیکی ته پوره نیکی کامله هغې ته تاسو هغې پورې نشئ رسېدی او کامل نیکی تاسو هغې پورې نشئ حاصلولی چې هغه شی د زما په نوم باندې ورنکړئ چې کوم شي سره تاسو ډېره مینه او محبت وي، چې کوم شي سره ډېره مینه وي، ډېر باندې ګران وي، اچھا له ورکړئ هغه الله له ورکړئ. ردي بیکاره فضول اضافي چې کله ما ستا استعمال له ختم شي نو بیا سره د ډېرو احساناتو یا هغه فقیر له ورکوو چې کله ما ورته رب راکاوه که نه ما ورته باندې الله تعالی هېڅ احسانات نه یې راته یاد کړي چې یا ښېګړه در سره کوم او یا احسان در سره کوم. دا څه دي؟ دا پیغامات دي، په دې باندې ځان پوه کړئ.